رب العالمین د دنیا د امتحان یو ځای مقرر کړی په د خپلو بندګانو یو امتحان کوي یو ازمایش پې کوي او چې دې امتحان کې څوک کامیاب شو دنیا کې هم کامیاب دی او په آخرت کې او که د امتحان کې څوک ناکام شو د دنیا ژوند خو مې سموده د خوشحالو وي خو آخرت یې برباد هغه امتحان څه شی دی ادا دی چې الله فرمایي زما او د رسول راوړل شوی دین او د هغې خبرې ومانه هغې چې درته کوم کار وایي وکړه دا وکړه چې کوم نه دې منې کوي ترې ځان وساته او دا الله او رسول چې کومې خبرې مونږ ته کړي دي چې دا وکړه دا ګورې زمونږ فطرت هم دغه تقاضا کوي او چې د کوم څیز نه الله او رسول منې کړي یو نو زمونږ فطرت هم دا تقاضا کوي چې مونږ ته ځان وساتو مونږ د فطرت نه چې دا څوک د خدای او د رسول خبره نه مني د فطرت نه الوړې روان دي داسې مثال دی لکه اوبه چې رواني نو چې ته اوبو سره یو اوبه کم خوازي او هغې طرف ته ځې نو ته به مقصد ته ورسېږي او که اوبه د کم طرف نه روانې دي او ته هغې له په مخه ورځې او تیزی اوبي نو ته مقصد ته نشي رسېدی ته د فطرت خلاف ورزي کې یو سړی چې په خپو رواني د خپې د ګرځېدو دپاره نو دا د فطرت سره موافقت دی ته به مقصد ته ورسې او که یو سړی وي چې د خپې پورته کوم او په دې لاسو به ځم دا خلاف فطرت شی دی د چرم کامیابۍ ته نشي رسېدی نو دین زمونږ فطري دی ما من مولود الا یولد علی الفطره د دې نه مراد الله پیغمبر مبارک اسلام اخلي او تعبیر یې په فطرت وکړه زمونږ الله چې کوم څیز ویلی دی د مارونو زمونږ فطرت اسلام ته وباسه یو طرف ته کا بیا هم دا چې څه فرمایي زما سلیم فطرت طالبان ورته فطرت سلیمه وایي زما عقل دا وایي چې دا ټیک دی زه به یو مثال درکم حضور پاک له یو سړی راغی یو نوجوان او ځوان وی د الله رسول زما ایمان تړی کې زه مسلمانېږم چې څه ته وایې زه به کوم څه نه مې ته منې کوې د هغې نه به ځان ساتم خو یو څیز دی چې هغې کې اجازت غواړم هغه څه شی دی زنا ده زما ډېر زیات خواهشات دي او د خواهشاتو نه ډېر زیات تنګ یم نو د دې یو څیز پکې اجازت راکړه نو باقي چې ته څه وی به کوم ته څه نه منې کوې ځان به ساتم خو ماله د زنا اجازت پکې را هغه ساده سړی و د هغه دا خیال و چې ګنې حضور پاک دا دین د خپل طرف نه ویلی دی چې کم څیز حلالۍ حلال او چې کم څیز حرامۍ حرام حالانکه پیغمبر مبارک چې مونږ ته کم حلال ویلی دی دا د الله را طرف نه دی د پیغمبر زړه ته خدای القو کی او چې پیغمبر مبارک مونږ ته وایي چې مه کوه نو دا د الله د طرف نه دی د پیغمبر زړه ته خدای واچوي صحابه وی اوف اوف دا څه خبره کې د حضور پاک په مخ کې دا خو ډېره زیاته ده بې شرمۍ خبره ده اوف اوف دا څه وی رسول الله مبارک ډېر هوښیار و پویه وله خدای ډېره ورکړې وه نو هغه هلک ته وی دې خوا راشه ځان ته یې رانږدې کړ وی ته د زنا اجازت غواړې وی او وی ته به دا زنا د خپلې خور دپاره خوښه کې چې ستا خور سره څوک بدعملي وکړي هغه وی قربان فداک ابي و امي مور او پلار مې درنه قربان خور له به څنګه خوښه کم زما خور ته خو دې څوک رانږدې شي نه زه خور له خوښوم نه به بل مسلمان د خور دپاره خوښه کوي وی تحبه لامک مور له خوښه وی قربان دا څه وی نه زه مور له خوښوم نه به بل څوک مور له خوښه کوي وی تحبه لبنتک لور له خوښه قربان دا څه وی نه زه لور له خوښوم نه به بل څوک لور له خوښه کوي اتحبه لزوجتک ښځې له خوښې قربان دا ته څه وی نه زه ښځې له خوښوم نه به بل څوک ښځې له خوښه کوي زما خور زما لور زما ښځه زما مور څوک خو دې رانږدې شي نه خوښم او بل څوک یې نه خوښوي بس حضور پاک چې دا خبره وکړه هلک پوه شو هغه دا چې زه خپلې خور له زنا نه خوښوم
او بل څوک یې نه خوښوي نو چې دا زنا کوم دا به چا سره کوم خو د چا خور به یې کړ زه خپلې لور له نه خوښوم خپلې مور له نه خوښوم خپلې ښځې له نه خوښوم نو چې دا زه چا سره کوم نو دا به څوک یا به د چا مور یا به د چا خور یا به د چا لوري یا که واده شوي د چا ښځه به نو زه یې نه خوښوم بل سره بیا ولې وکړم بس پوه شو په دې خبره ورسېده چې واقعي زه نه خوښوم چې د ما لور خور مور سره یې څوک بدعملي وکړي نو زه د بل هغې سره ولې وکړم ویې صاحب باس پوه شوم زه توبه وباسم دام نه غواړم حضور پاک ورته ایمان کلمه خو له مسلمان شو او په دې ړی وله لاس کېښود یا الله اللهم طهر قلبه خدای اړه وله پاک کې اللهم یا الله د ده دا زړه صفا کې اړه وله پاک کې هغه صحابي و چې د حضور پاک مبارک لاس زما په سینه کېښودی شو قسم دې وي خواهش رانه دومره لاړ چې بیا مې خپلې جایزې ښځې ته هم خواهشات نه کېدل لیکن تاسو ته پته ولګېدله چې شریعت وی زنا حرامه ده نو ولې حرامه ده شریعت ته لرې که فطرت هم دا تقاضا کوي چې دا ګناه ده او دا ښه شی نه دی زه د بل خور ولې وشرمم د بل مور ولې وشرمم د بل لور ولې وشرمم که زما لور خو څو شرموي زه به خفه کېږم که نه نو د بل هغه ولې کوم غلا شریعت وی منع ده نو چې تا نه څوک غلا کوي نو ته خفه کېږې که نه نو بل نه ولې کوې ډاکه منع ده ګوره فطرت تقاضا کوي چې ته په چا ورځې او ډاکه کې نو که تا باندې څوک راغلی او ډاکې وکړه نو ته خفه کېږې که نه نو د بل نه ولې کوې بېعزتي د یو بل مه کوې وینې د یو بل مه تویوې نو که ستا د لور خور رور بچي وینه څوک توی کړي او بېعزتي ستا د پلار وکړي نو ته دړدېږې که نه نو د بل ولې کوې هر څیز چې الله او رسول ویلی دی دا ګورې هغه نه دی چې زمونږ د وس نه بار دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها د وس مطابق پتا خدای احکامات ښودي ما جعل علیکم فی الدین من حرج په دین کې هېڅ سختي نشته مونځ کوه فطرت تقاضا کوي لکه چې تاله څوک یو 100 روپۍ درکړي د هغه څونه دارمدار کې کې که نه کې سر ورته ښکته کې منډه وله اجرې ته وی کوزه وله ډکې د اوبونه ولې تنخوا درکوي پیسې درکوي نو چې الله دومره تاله روزي او شکل هر څه درکړل نو یو 15 وخته خدای ته سر نشي ښکته کولی را به شروع خپل مقصد لا چې دین شریعت قرآن الله پاک خپل پیغمبر ته اعلان کوي یو ته نه آدم علیه السلام نه واله تر حضور پاکه پورې یا ایها الرسل اے پیغمبرانو رسولانو کلو من الطیبات یو خو چې خوراک کوئ حلال وکړئ پاکیزه واعملوا صالحا نیک عمل وکړئ او بیا فرمائی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون چې چا نیک عمل وکړه د دنیا او د آخرت زندگی خشته څه ته وایي نیک عمل وختي مې درته ووایي چې الله او رسول پې خوشحالېږي د هغې خپلې مرتبې دي بیا دا مستحب دی دا سنت موکده دی دا واجب دی دا فرض څه ته وایي نیک عمل چې د ګناه نه ځان بچ کې نه کوم دا نیکي ده د دې بیا خپلې مرتبې دي بعضې ګناه مکروه تنزیهي ورته وایي بعضې ته مکروه تحریمي وي او بعضو ته حرامه وي دا درجې دي بس نیک عمل کوه الله او رسول چې کوم شی وایي کوه چې وایي مه کوه دې کې د دنیا هم خیر دی او دې کې د آخرت هم خیر او په دې الله خوشحالېږي دارونو ځکه خبره کوم چې ډېر ملګري او ډېر دوستان دا وایي چې زه خو مونځ هم کومه او ډېر پریشان یم دا دنیا نن په دې پریشانۍ کې پرته ده څوک وایي د زوی د لاسه پریشان یم څوک وایي د لور د لاسه پریشان یم څوک ښځه وایي د خاوند د لاسه پریشان یم خاوند وایي د ښځې د لاسه پریشان یم څوک د ګاونډي د لاسه پریشانه دی څوک د کاروباري ملګري د لاسه پریشانه دی هر سړی دا تندي نیسي او په سوچ او په ټینشن کې پروت دی او فریاد غریب کوي لور د پلار د لاسه پریشانه یقین په خدای وکړئ موږ ته خلک ټلیفونونه کوي د مسلې تپوس کوي دا خلک په لویه پریشانۍ کې پراته دي دا ولې دا تا الله خفه کړی نو الله به تا څنګه خوشحاله کړي ته چې ما خوشحاله زه به دې خوشحالوم او ته چې ما خفه کوې زه به دې څنګه خوشحاله کړم ته الله خوشحاله کړه ته نیک عمل وکړه د ګناه نه ځان وساته چې زه خو مونځ کوم
ډېر راته داسې وایي مونځ خو کوم روجي هم نیسم نفلونه هم کومه ویم ستر پرده به نه کوې لور به دې ستر پرده نه کوي بازارونو کې به کولو مخ ګرځې یاره جي دا خو شته نو الله خفه شو که رزق به دې حرامي که نه پلار به دې غلط کاروبار کوي رشوت به خوري او رزق به حرامي مردار به یې که نه یاره جي دا خو شته نو ګوره الله خفه شو که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د بخاری حدیث دی وی درې کسان په لاره تېرېدل زمونږ د علما دې ته حدیث الغار وی پې باران شو زلزول شو طوفان شو بس دی لاړل یو غر و په هغې کې یو غار و هغې ته درې واړه وردننه شو اتفاق ته وګوره د غر د سر نه یو تیږه راوښویده په دې باران کې دا کار کېږي یو تیږه راوښویده او چې څنګه راوښویده نو د دې غار په دې خوله د پاسه ور کلکه شوه دوی غریبانان دننه بند پاتې شوه پښتانه وي د بارانه تښتېده او د ناوې لاندې شپه شو اسمان سے گرا کجور میں اٹکا اسمان نه را خلاص شو د کجورې په هغه غنو کې او په هغې کې ونښت یا خدای دا به وسکې هوا بنده شوه رڼا بنده شوه اکسیجن بند شو دنیا سره رابطه ختم اوس به څه کېږي یو پکې هوښیار هغه وی یاره ما اورېدلي دي داسې چې الله په نیک عمل خوشحالېږي لکه دا چې تاسو ته مو وسوي راځئ په ژوند کې که مونږ چاته یو نیک عمل کړي چې الله ته ور پیش کړو کیدای شي د هغه نیک عمل په برکت الله په مونږ رحم وکړي او دې ته زمونږ د علما توسل بالاعمال الصالحه وایي نیک عمل الله ته پیش کا چې دا الله دا کار مې ده وکړو یا خدای ته خو ما معاف کا نو الله به در باندې رحم وکړي راځئ چې مونږ په دنیا کې کوم نیک عملونه کړي دي چې هغه پیش کړو الله ته ځکه نه خو مونږ اوس بار وتی شو نه سسکوره شته نه چاري شته نه چاته پته لګي چې دې غار کې څوک دننه ګیر دی او نه دا تیږه چا پلار به لري غرق به شو او یو وایي الله ما خو یو نیک عمل کړی دی پروردګاره ادا و چې ما به ګډې چیلې سرولې ماښام ناوخته به رالم مازدیګر ما به هغه خپلې ګډې چیلې هغه څاروي اولشل پی به مې ته وویستل زما بوډاګان مور او پلار هغې باندې به مې لاول دا خپل پی اوسکل د ګړو چیلو د هغې نه پس به مې ښځې او بچو له ورکړل یو ځل ګیا نږدې نه وه ما څاروي سرن له لرې بوتلي ناوخته رالم ماښام ماسخوتن رالم چې رالم او ما ګړې چیلې ګاړۍ ته دننه کړې او ما اولوشلې او پی مې راوړل نو مور او پلار مې ودو بچی مې د خپو کې رنګېدل چې مونږ له پیره ما یې بچې تر څو چې مور او پلار له ما نی ورکړې نه یې درکړو ما ښځې ته مو چې ماشومان قلار کا اوس دکه د بچو له ورکړې وې او مور او پلار له یې پرېښې وې نو څه بده خبره نه وه ساده سړی خو نیت یې ښه دی دا رسول الله مبارک دا خبره نقل کوي او زمونږ دا طالبان وایي چې حضور پاک د بني اسرائیلو یا د مخکې خلکو یو خبره نقل کړي او انکار پې ونه کړي چې دا غلط کار شوی دی هغه زمونږ دپاره هم شریعت دی نو دکه بالفرض مور د بچو له پی ورکړې وې او یا ښځې له او مور او پلار له جدا یې ښودې وې نو په دې به مور او پلار هم نو خفه شوې هېڅ خبره نه وه خو د ده زړه کې یو سوچ دی بس یو ښه سوچ دی الله خوشحاله بچو ته وي نه بس کې بس ښځې ته وي د ودکه تر څو چې زما مور او پلار نیس کړې نه ورکوم دوی له دقسې صیبه ده مور او پلار سر ته الله ولاړومه چې مور او پلار مې راویښ شو هر ټیم چې راویښ شوي وي لومبې پی مې په هغوی وڅکل د هغې نه پس مې بیا په خپلو بچو وڅکل الله که دا مې ستا د رضا دپاره کړي ځکه ته وایې چې د مور او پلار خیال ساته الله که مې ستا دپاره کړي ځکه ته وایې مور او پلار په خلکو مخکې کا په بچو مخکې کا په ښځه مخکې کا نو که مې ستا دپاره کړي چې د تا خوشحاله کړم نو نن ما الله خوشحاله کا پروردګاره دا تیږه زمونږ نه لرې کا خو چې دی څنګه ووې یو جړق نارې شو او تیږه وښویده دومره شوه چې دوی ته اکسیجن راغې هوا ورته راله لږه دنیا بار ښکاره شوه د وتو لاره بیا نشته
دقه زه وایم چې د مور او پلار قدر کوئ دې نوجوانانو ته ویم دې بچو ته ویم دې کشرانو ته ویم او خالص په دې بنیاد چې ما ته الله په قرآن کې ویلی دی وبالوالدین احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا مور او پلار سره ښه سلوک کوئ یعنی داسې لفظ الله ذکر کړی دی که نه یو جامع لفظ ښه سلوک څه دی جامه ورکوه ښه سلوک ډوډۍ ورکوه د خوراک څښاک د ملاستې بندوبست وله وکړه ښه اخلاق ورسره وچلوه چې را دننه شي مور ته وخانده ورته چې خوشحاله شي د مور پلار مخکې ځان مه خفه کوه د مور پلار مخکې تندې مه راتري وهه چې مور پلار خفه نه شي الله نه به دا ووځي زما قسم دی چې د مور او پلار نه لوی نعمت بل نشته زما وروڼو مونږ دې نعمت ته د قدر په نظر ونه کتل مونږ سره په کور کې پیر پروت دی پلار پیر دی مونږ سره په کور کې مور پرته ده د مور نه غټه پیر او نیکه بل ستا دپاره بل څوک نشته مې قدر ونه کړه مې عزت ونه کړه د مور او پلار ما سره په کور کې دوه غټ نعمته پراته دي د پلار او د مور په شکل کې د دې دواړو نعمتو شکریه ما ادا نه کړه څه دونه ګران کار خو نه چې سړی راشي او پلار ته وایي بابا السلام علیکم ورحمت الله یو کیله به په څومره پیسو کېږي یو مالټه به په څومره پیسو کېږي یو سیو به په څومره پیسو کېږي ا دې وله سپین کو په پلیټ کې دی واچول بابا دا وال او خوله کې دی وله ورکه کمزوری دی او هغه یو کیله وخوړه یو سیو یې وخوړه یو مالټې پوستکې چې کوم هغه له ښه دی ته څه وایې چې د درد د ړه نه به دوا نه خېږي بیبي دا واخله اول سپین کې او په دې اوږو ورته یو دوه لاسونه کېدی دې خواشه مورې یو دوه لاسه د एकदम زور دله کوم بابا دې خوا که په دې خپو دله یقین کوه ګورې چې مور او پلار بچې چاپی ته او زور ته هم نه پرېږدي ما به خپلې والدې صاحبې له لاړم نو ما به لاسونه راواغېشتل نو ما به وله په خپو یا په اوږو کېښودل وی نه 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 ما به ورته نه پرېږده چې لږ یو پوټی زور وکړم وی نه نه ستړې رالې او ځان مه ستړې کوه قسم په الله جومات کې ناست دی نه پرېږدي بچې چې زور کوي پلار نه خفه کېږي مور به زور کوي د مور نه خفه کېږي او وګوره که نه لږه تماشه وکړه چې ته کله د کور نه ځې په مینه ورشه دی مور او پلار له وایي بیبې بابا زه روان یم کار له دعا راته وکړه ته لږ چې روان شي نو شاته وګوره نو دا به نیغ نیغ تا ته ګوري بچې مې لاړ ووت او ړه به تر هغې پورې درزیږي تر څو چې ته کور ته واپس نه راغلی ته څه خبرې مړه مور ده نن سبا خلک څومره سپکاوي کوي د مور څومره سپکاوي کوي د پلار نظر ورته نه کوي او دا یاد وساتئ د دین مسله درته ویم زما وروڼو یاد وساتئ چې څنګه د خپل مور او پلار سره وکړل هغسې به در سره کوي د رسول الله مبارک حدیث دی د ترمذي جلداني حدیث دی ګوره څنګه دې وکړل هغسې به کوي که په ښه نظر دې وکتل بچي به په ښه نظر درته ګوري که په سپک نظر دې وکتل بچي به په سپک نظر درته ګوري دا پاتې نه ده مور ته خو چې په خوشحالۍ وګورې او په خوشحالۍ وخاندې ورته خو د حج ثواب الله درکوي او حضور پاک نه صحابي تپوس کوي چا سره ښېګړه وکړه من ابرو بی امکا مور سره ثم من بیا چا سره مور سره ثم من امکا مور سره ثم من ثم اباکا مور یې مخکې کړه محتاجه ده غریبه ده ممکن دا شی نشته چې مور دله غوجل غورځوي مور دله ګیا سریبلی شي مور دله الوګان او ټیپر پرېکولی شي نو بیبې ده خو چې کله مور کټ ته وختو دا کارونه نشي کولی نو بیا راشي استاد جي مولوي صاحب دوا وکړه مور مې ناجوړه ده ها الله دې جوړه کړي نه نه جوړېږي نه چې خدای پې خپل پزل وکړي هلکه خو سم پلن پښتو کې وایه چې دوا وکړه چې خدای مړه کړي که نو په مې وجنې په دا مری وله زور کړه چې آخرت دې ښه تباه شي بابا ناجوړه دی مولوي صاحب دوا وکړه الله دې جوړ کړي نه 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 جوړېږي نه بس دوا وکړه چې خدای پې خپل رحم وکړي هاي 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 دغه پلار تا سره څونه خواري کړې ده په دې غېږ یې ګرځول دغه مور د څونه خواري د سره کړې ده څومره تکلیفونه بې خوابي د سره کړې ده زما وروڼو ټولو ته دلته کې ویم چې څومره
دلته تاسو موجود یې د ما بیان اورئ په دې به نن نه پس پابندي کې که د چا نه مور خفه ده نن نه پس پې رضا کوې پلار خفه دی نن نه پس پې رضا کوې او که ته وې نه که نه ما سره یې زیاتې کړې دي ما سره یې دا کړي دي کوي دې زیاتې اپېښ او خدای پېښ دې څه کې ما ته کنځل کوي قسم دې کنځل یم خوانې کوي دې که نه څه چلو او که د چا مور او پلار مړه دي یا یو یا دواړه نو خیرات صدقه کوې ثواب وربخې 2 رکعته نفل خو کولی شی که نه الله دې ثواب زما مور ته وبخې قبر له ولدا خوشحالېږي په دې عزت به کوې د مور او پلار قدر به کوې احترام به کوې د مور او پلار د دې نه بهترین عمل بل نشته دی مګر د په خلکو پسې ټیک ده د خلکو نه دوا غشتې شي په شریعت کې هیڅ خبره دی کې نشته خو کور کې د دوا ګوډي در سره پروت دی مور ستا د دعا غر دی پلار ستا د دعا غر دی بابا دعا وکړه لنه وله دعا وباسه لږ یې خوشحاله ساته معمولي خوشحاله ساته چې دې دې خوشحاله کړل لکه چې الله دې خوشحاله کړ نوی پیغمبر مبارک الجنة تحت اقدام الامهات جنت د میندو د قدمونو لاندې دی مطلب خو دا نه دی چې د مور قدم اوچت کنو لاندې جنت پروت دی مطلب دا چې د مور د قدم خدمت وکړه لاسونه خو یې څه کې سر یې څه کې تندې یې څه کې دا خپې وله چاپي کا د دې خپو قدر یې وکړه ځان د مور د خپو لاندې که ځان ورته ذلیله کا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وګه ورته ښکته که پښتانه وایي قدر وکړه ځان ورته ښکته کا او دعا وله وغواړه یا الله زما په مور او پلار رحم وکړه خدایه لکه زه ماشوم ومه په مې رحم کړی دی زه یې لوبولی یم پروردګاره ته پرې رحم وکړه قرآن وایي زه نه وایم بس تنن نه پس به دا فیصله او که کم پلار مور بې ځایه د بچي نه خپی نو هغوی له ظلم نه دی پکار بعضې وي داسې پښتانه وي بیا مې لیونی شو په تور جمې باټینګاڼ غواړي بعضې وي داسې یو زوی لږ تکلی لږ مالداري پلار لږ شی زیاته بل غریب مزدورکار یې د وسه نه کېږي نو دی د هغه مالدار هغه رور د سره نه لګي نو د مور هم ورسره نه لګي نارونه پېښه او کار یې پېښه یو شان ګوره بچو ته په یو نظر ورته ګوره بچو ته نو مور او پلار به د نن نه پس که خیر انشاءالله عزت او قدر به کوې او که د چا هم مور او پلار مړي صدقه کوې ثواب وربخې دا رسي حضور پاک له یو صحابي راغی مور مې مړه ده یو کوي کو که نه څنګه به ویو که نه کوی او که نه مدینه منوره کې اوبه به اکثر ترخې وي خوږې اوبه پکې الله راوویستې وی دا کوی له ام سعد دا مې د سعد د مور شو الله شو الله دپاره ثواب هلته شو خبر لځی ولا کنه لغوندې مقبرې ته تل قاسم خدي رسول الله مبارک فرمایي تذکر الاخره سړي د آخرت را یادوي نو هغه یو سوی وی یا الله دقسې مې کړي دي مور او پلار له مې پی ورکړه نو الله ورته سوړه کوله وکړه ابل سوی دا م وویل ابل وی الله ما مزدوران راوستل کار مې پې کو چې کله وخت د مزدورۍ پوره شو او دیاړي مې ورکوله نو ټولو واغېشته یو کس لاړ دیاړي دغسې پرېښوده د هغه روجې کې دی ما وله روجې په دیاړی کې ورکول لا سړی نه پېژنه بارې مزدوران دي پته نشته یا الله دا مزدوري چاله ورکم اوس ګوره شریعت څه وایي شریعت دا وایي چې دا مزدوري کېده سبا به راشي بل ورځ بل ورځ چې ستا کله غالب ګمان په دې راشي چې دا سړی نور نه راځي یا به مړي یا به بل خوا تلي نو هغه راواله او صدقه کا وی یا الله دا د پلانکي شی ما ته پاتې دی دا ما ستا په نوم صدقه کو ثواب یې هغه له ورسوه دقه قانون دی په پلان کوچ کې روانې تا نم کره یېره شوه او د کلنډر نم یېره شوه چې کوږ شوې اوهو ما نه خو کره یېره شوه خیر دی وګوره که د کلنډر او پلان کوچ پیژنده خو ور به کې او چې بالکل درته پته نه لګېده هغه پیسې راواله او صدقه کا خو د ځان د طرف نه نه د الله په نوم یې صدقه که د هغه چا نه چې خدای دغه ګاډي کوم مالک و دا د هغه په نوم ما خیرات که الله به ورته معافي وکړي دقسې هر هغه څیز چې تا له پردې په ګوتو راشي او مالک تا ته نه معلومیږي او مالک ته یې نشي رسولی هغه صدقه کوه خیراتی چاله ورکوه او ثواب یې هغه ته بخه یو خبره ده که بیا د هغې نه پس راغې
نو بیا به وله ورکې او چې تا صدقه کړې وه هغه ستا شو هغه ثواب به تعالی الله په عملنامه کې ولیکي اوس دله پکارو د شریعت مطابق چې هغه د هغه عیسه روجې ښودې وې تر هغې پورې چې دی به راشي او که کلی غالب ګمان وي چې دی اوس نه راځي صدقه کړې به یې وې ثواب به یې هغه ته بخلی و خبره خلاصه وه لیکن ده څه چل وکړو په خدای داسې نیکان خلک ټول بني اسرائیل خو یو شان نو ته پکې رزیلان مو ارامیان مو پیغمبران به وجل پیغمبرانو پسې به کنځلې کولې او څه پکې داسې مو چې د پیغمبرانو کم حواریینو او نیکانو او خلکو ته به دین خو ابې سپکول اوس هم داسې شته لیکن ده دا چلو که چې خډیر پټي خو پخوا ډېرو ځمکې ډېرې وې دغه کم خلک کم زموږ په دې وطن کې پخوا څونه ځمکې وې خلکو به دا څاروي پکې سرول دا ګوارچیانو پکې څاروي سرول زموږ د یاد د مشرانو شاملاتونه پرېښو سره پاره پرېښو شاملاتونه چې دا به د سری دې کې به د څاروي سري دې کې به خلک ګډې سري چیلې به پکې سري اوس خلک زیات شو ځمکې کمې شوې اوس خلک ارسې اوسې مقبرې مو واړولې هغې کې هم ځان له کورونه جوړ کړل ځمکې ډېرې وې د څه چل وکړه د هغه روجې راواغېستې د هغه دیاړي مار او هغې په خپل پټي کې وکرلې هغه له د هغې نه بله شولې جوړې شوې بیا یې راواغېستې هغه ټولې راغونډې کړې هغې وله بیا په پټي کې وکرلې هغې نه بلا شولې جوړې شوې خلاصه دا ده چې د هغه غروجې وله کرلې په هغې وله مزدوري کوله دومره ډېرې شوې چې په هغې غلامان او مریان او ګډې چیلې مو شوې او چې دا کوي نو دلم خدای ورکړی دیم خدای مالدار ډېره موده پس کلونو پس سړی راغی هلکه ما ستا ته دیاړي کېږي څه موده مخکې مې در سره څو کاله مخکې ما در سره کار کړی و زما در سره دیاړي کېده د روجو په شکل وایي ته هلکه تللی وې وی بلکل ستا ما سره کېږي ورشه د دې دیوال نه پورې غاړه کې دا کم څاروي دي غونډ ستا دي اوهو ټوکه کې ما پورې زما خو لږې روجې کېدې بس ستا هغه روجې دله ما زیاتې کړې دي ما پې دله تجارت کړی دی همې زیاتې کړې دي دغه چې څه دي غونډې ستا دي یا الله که دا ما صرف ستا د رضا دپاره کړې چې یو مزدور ته یو غریب ته فایده رسوم او الله ته ورباندې خوشحاله شي ځان دپاره نه دې له نه چې خلک وي پلان کې سخي دی خاص تا در پاره چې ته الله خوشحاله شي په دې ته خوشحالېږي نو پروردګاره دا تیږه رانه لرې کا چې موږ بار وځو یو کړپ شو چې نور هم تیږه لرې شو رڼام شوه هوام راله خو د دوی د وتو بیا لاره نشته کمه ده الله پارشي کې حکمت وي په هغه یو ګړه دې هم لر کولی شوه خو الله مخلوق ته دا نیک عملونه ښکاره کوي وباسي یې خو نیک عملونه ښکاره کوي اوس وایې موږ د مزدور مزدوري خورو که نه موږ یې وله ډېرو ډېره کوله مزدور دیاړي موږ ټول خورو نه ورکوه بلکل نه ورکوه کار پې وکړو دیاړي نه ورکوه په خدای قسم بلو مې طالبانو ته وي مې زموږ په دې علاقه کې چې دا کم قصبګر به و لوار به و ترکان به و نایي به و دا به په دې پټو کې ګرځېدل دوی کره به دونه دانې د مشرانو ورکولې چې خرڅولې به پومبې به یې ورکولې پومبې پخوا پومبې وې غنم به یې ورکول جوار ګوړه خشاک به ورکره د دنیا او چې په سیکل به راتلل نو بلا ګیاګانې به خلک هم خوشحاله اوس پې کار وکه راوله غریبه بټیارې او کار پې وکړه څونه ګران کار دی دیګ پخول څومره ګران کار دی مړي کې نه ورکومه خادی کې به ورکوم که د مړي د دیګونو د پخولو پیسې څوک بټیاري له نه ورکوي وایي خادی کې ورکوم ولې دا مړي کې د خدمتونه کس دا ظلم ولې کوي پخوا دې لوارانو له خلکو ځمکې ورکړې وې ترکاڼانو له دوی له کورونه ورکړي اوس هغه قدر نشته هغه عزت ختم رزق تنگ شو ډېر شو خو تنگ شو موږ پردې مزدورۍ خورو دا زموږ دا خو دلته ګزاره کوي لاړ شئ بار ملکونو ته
دا چې کوم مزدوران تللی دي او په بار ملکونو کې مزدوري کوي څونه ګران کار دی بچي دلته پرېښې دي ښځه یې پرېښې ده او بار تللی دی او هلته مزدوري کوي د هغې چې کوم کفیلان وغیره دي چې دې مزدوري وکړي هغې پیسې ته وخورې نه ورکوي لږې نه که نه 10 زره ریاله 20 زره 40 زره ریاله هلکه د دې نه څونه پیسې جوړې شوې ریال خو زما په خیال په 75 دی که په 76 روپۍ دی دا ته غونډې ونیسي چې ورپسې لاړ شي زما هغه پیاخه دا کار کو در کو مزدوري پیو کې مزدوري راشه ماله پلستر وکړه راشه ماله ټیلونه ولګوه پیسې در کوم لږې ورکړي چې بلا جمع شي 1.5 زره ریاله چې نه کوي وله خو هغه شته ته ځي او زه راشه په غونډې به راکړي چې ورله کور ته ورشي نشته ځه سبا راشه بله اخوا دې خوا کوي ورېږه ښه په اقامه دله بندوم نو بس څه کوي او ډېرو پسې بیا اقامې بندي کړي دا تاسو خو لا ګزاره کوئ دا مزدوران غریبانان برباد دي ما ته پته ځکه لګي چې موږ ته ټلیفونونه کوي یاره صاحبه دوا وکړه کفیل لا نه 1.5 زره ریاله وخوړل یاره جي دوا وکړه ما نه د خپل کفیل د زموار 80 زره وخوړل 1 لاک یې خوړل 40 لاکه ریال دونه پیسې دا ما نه ووالي څوک دا به د قیامت په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې مزدور لا مزدوري ورکا داغه د خولې د اوچېدو نه مخکې والد صاحب مې د خدای وبخي دقه صفت پاغې کې هغه په مزدور کار کو هر مازدیګر به مزدور له پیسې ورکولې هغې به ورته دادا وي دادا ځان سره کېده یاره موږ نه لګي بیا به یې غونډې راکوي ویله نو بیا ماله راکړه دله بیا کېدم خو واله ځکه حضور پاک فرمایي چې خولې اوچېدو نه مخکې به ورکړي دا د هغه قانون هغې دا تا هسې ځان کړی نو رابیا کې که نه خیر دی ته موږ نه څه تختې خو نه وی نه واله دا پیسې خپلې واله ولې موږ د مزدور پیسې خورو ګوډمار او دیاړیمار غریب پیسې ولې خورو د بټیاري او د نایي او د لور او د ترکان پیسې موږ ولې خورو دې غریبانانو له ورکې دا کور خوا کې چې د کونډه ده دا یتیمانان درته ماشومان پراته دي د کور خوا کې ورکوله نیکبخته نه دا د ما خدمت کوي ورکوم که نه کوي نه ورکوم پرون مې ورته د خدمت های های ماشومان یتیمانان پلار نشته په خدمت ورکې خو ثواب دې ونه شو لله فلا ورکه جامې ولا خپلو بچو له جامې ولا ورکه نغدې ولا ورکه د خپلو ستاسو په دې مالونو کې ګورې قرآن شریف کې آیت مې هېر شو حق للسائل والمحروم دې کې حق دی دا به د قیامت پر ورځ تپوس کوي ادریم څه وایي ادریم وایي الله د تره لور مې وه ډېره مې خوښه وه نو ما ته یو ځل د بدعملۍ مطالبه وکړه د ګناه هغې وی چې یاره زه خو ډېره زیاته محتاج یم او ماله به 100 درهمه راوړې دینار یا درهم روایاتو کې دواړه دي 100 اشرفۍ به وایو دینار نو که دا 100 اشرفۍ دې راله راوړې نو بیا ته 300 در سره هغه ګناه کوم وی لاړم مزدوري مې کوله هغه 100 اشرفۍ مې را برابر کړه چې را برابر مې کړه هغې ته مې اطلاع ورکړه تره لور مې وه زه مې خوښ که دلته تم راشه زه به هم راشم هغه پیسې مې پوره کړي راله چې راله او پیسې مې وله ورکړې او ما دا هېڅوک نو ګناه ته تیار شو دا ورپېده او په جړا شوه او خوښه مې وه ورپېده او په جړا شوه ماله غوسه راله ما وی په زور خو د سره دا ګناه نه کوم پیسې در کوم دا غوښتې دي پیسې او ما دله راوړې نو په زور خو نه کوم نو جاړې ولې او رپېږې ولې اما ته وی نه د زور او د رضا خبره نشته دا ګناه مې چاته نه ده کړې الله نه یریږم دا مې چاته نه ده کړې الله نه یریږم خو ډېره زیاته مجبور وم د پیسو ضرورت و راته نو تا مطالبه وکړه نو ما راته وې دومره پیسې راکړه نو مجبور وم دا مې چاته نه کړې الله نه یریږم بس ما هغه پیسې ورته پرېښودې او نیغ تې پاڅېدم دا پیسې واله دا ستا پرې شوې مفتي راته څه وایي راته عجیبه خبره کوي چې یاره ورې تره زویه که دا ګناه خامخا زه دې خوښ یم نو په جایزه طریقه وکړه که نه نکاح را سره وکړه په جایزه طریقه وکړه نو په ګناه ولې کې الله تم خفه کې او زم په دې یریږم پیسې مې دغسې ورته پرېښودې
والا دا پیسې دا خیراتي شوې ستا یا الله که دا مې خالص ستا د رضا دپاره کړي چې الله ته خوشحاله شي دغه وخت یو ته وې یو زوم یو مې د تره دا لور و بل هېڅوک نو هېڅوک د دې نه خبر نه دي نو که مې خالص ستا د رضا دپاره کړي نو پروردګاره دا تیږه لرکه چې مونږ ته لار اسانه شي جړق شو تیږه لاندې وښوېده او مونږ درې واړه ملګري بار راووت مونږ د الله نه نن پړه کې یاره شته نه نشته هغلته وي هېڅوک نو او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رونو واورئ اووه کسان به د قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري لاندې هغه ورځ چې نور به دومره رانږدې شي کالمیل میل عمره نو چې کوم راوي د حدیث دی او د میل دوه معنی دي یو دا د لارو میل د سړکونو میل کیلومیټر نه لږ زیات دی او په عربی کې میل سلی ته هم وایي چې سترګو کې پیرانجا چې سلی نو پته نشته چې حضور پاک کم میل یاد کړی دی د سړک د میل دومره به رانږدې شي نور او که نه د سلی عمره به رانږدې شي تسهر جلودهم دا سرمنې به خوټ کېږي دومره ګرمي به مرق والته شته نه هر سړی به په خپلو خولو کې ډوب پروت وي تاسو ما یو حدیث کې هم دي څوک د کونډۍ پورې څوک د نامه پورې څوک د خولې پورې او د دنیا اوبه خو سطح اواره ساتي لیکن د آخرت خوله به سطح اواره ني د هر چا خوله به ده پورې ولاړی نور به پرې لږې خوټ کېږي به تباه به دا خلک دقې سخت وخت کې چې پیغمبران د الله د عرش سوري لاندې دي دغه وخت کې انبیا د هغوی تابعدار عالمان شهیدان نیکان لاندې دي نو اووه کسه به او اووه کې یو دا دی رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه یو سړی دی هېڅوک هم نشته د الله نه ویرېد هېڅوک هم نشته زړه کې د الله یره راله نو سترګې وبېدلې چې هېڅوک هم نه و د خدای نه ویرېدې دا به هم د قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري لاندې به نن مونږه چې هېڅوک نه نو د خلکو مخکې خو هسې هم څوک ګناه نه کوي یاره پورې خلک خاندي خلک پې غور راکوي نو چې داسې ځای کې څوک نه او ته د ګناه نه ځان وساتې دا ډېره د الله د رضا او د الله خوشحالي ده او موږ څه کوو موږ نن ګناه له هغه ځای ته ځو چې څوک نه هغه ځای ته ځو چې څوک نه نو چې څوک نشته الله خو شته که ټوله دنیا په دې اخته نه تاسو د جوارو دې ټل ته چې ورننوځي دا اودس ماتي په بهانه چې اودس ماتومه اودس مودس نه ماتوي ټیک ټاکي برابر په ځان څادر راواړئ چې اودس ماتوم هلته درې وږي رامات کي یو په یو بډه ووایي بل په بله بډه ووایي بل ترخ کې جیب کې ور واچئ او څادر یې ځان نه تو کړي او را روانې که چې در پټي مالک وویني که نه ټوخه مطلب دا چې دا اودس ماتي ته ناست یم چې دی لږ خواشي ټوخ ټوخو کې چې هغه خواشي چې هغه خواشي غلې غوندې وګوري په بل طرف وځي او کور ته ځي ښځې بچو ته وي وږي مې دله راوړل واه واه حرام وږي دې راوړل ظالمان په بچو خورې هغه ځای کې دې غلا وکړه چې صرف ته ولې بل څوک نشته ولې مونږ غلا کوو ولې مونږ ګناه کوو څوک شته نه ځکه ګناه کوم الله خو شته که یو خوا بل خو ګوري چې څوک نه ګناه وکړو ولې ته خدای نه منې انسان نه شرمېږي خدای نه شرمېږي انسان نه حیا کوي الله نه حیا نه کوي د انسان د پیغور نه یریږي او د خدای د قهر او غضب نه یریږي څوک نشته جي کوه ګناه الله حضرت عمر په لاره روان دی رضی الله عنه په کور کې دننه د مور او د لور یو بل سره جګړه وباسته مور لور ته وایي دی پیو کې اوبه واچوه هغه ورته وایي نه اچوم پیو کې د لږو اوبو به چې هېڅ پته نه لګي واچوه وی امیر المؤمنین اعلان کړی دی که چا پیو کې اوبه واچول سزا به ورکو او د حضرت عمر د روب او دبدبې نه خلک یریدل رضی الله عنه مور ورته څه وایي ای بچې دلته عمر کم دی عمر خو نشته واچوه لږې اوبه او ورته څه وایي وی مورې که عمر نشته د عمر خدای خو شته که نه
اخو مونږ ویني کنه اقا جینۍ حضرت عمر د خپل زوی دپاره په نکاح واخیستله ګډ بنو د کور وی دا نیک نیک عمل خو قسم په خدای په هغه جینۍ د نیک عمل د وجې نه د خپل نیک عمل د وجې نه کم ځای ته ورسېدله د امیر المؤمنین حضرت عمر انګور شوه او اقا جینۍ په نسب کې خدای پاک څوک پیدا کړل عمر ابن عبدالعزیز غوندې شخصیت نیک عمل تا خدای خوشحاله چې ته خدای خوشحاله تا به الله نه خوشحاله درې واړو غار کې نیک عمل وکړه خدای راویستل جون ولا خدای نه وی ورکړ جنې نیک عمل وکړه رب العالمین د حضرت عمر انګور کړه د عمر ابن عبدالعزیز غوندې شخصیت نیا شوه چته الله خوش نیک عمل سو هغه عمل چې الله خوشحالي د الله رسول خوشحالي د هغې د منشا مطابق بد عمل هغه چې الله خفه کېږي د الله رسول خفه کېږي د هغې د منشا خلاف ځان ساته ځان ساته ډېر خلک نن ورشئ وګورئ په امریکا او برطانیه کې وی خلک ازادي ده وی ازادي ډېر خلک هلته ازادۍ لره خدای یقین وکړئ تاسو ته پته نشته هلته خلک د سپیمو له رانیسه ساتې خېږي لور د هغه په مخ کې په زناکارۍ پسې وځي بوای فرینډ او ګرل فرینډ دا ډېر زیات دا مې الګ دوست او دا مې جینۍ دوست سره د خاوند په مخ کې به ښځه ځي نه شي منع کولی چې مزه د پلار مخ کې به لور وځي د زوی مخ کې به مور وځي د رور مخ کې به خور وځي الګ سره نه شي منع کولی چې مزه نه دا ازادي را او دا د دوست دی ته څه منع کوې یو زنانه ما ته بار ملک نه ټیلیفون وکړو د یو یورپي ملک نه چې دا دې څو کالو جاړلې ما ورته خورې جاړې څه لپاره خبره وکړه دیني مسلې تپوس کې خبره وکړه زه مصروف یم دون روزګار نه یم هغې بیا جاړل ما ته نه مولي صاحب بند نه کړي نو بنده وي زه په امریکا کې پاتې کېږم زما خاوند زما لونه زما بچي ټول په امریکا کې او دلته مونږ رالو بس او داسې مې زامن لونه آزاد ګرځېدل چې ما به جړل سار به وتل په پوټي جامو کې په نیمګړو جامو کې مولوي صاحب ما ته وایي حیا راځي چې تا ته ویم لغړ به وتل په پوټي جامو کې او ملکان او هم زما جینکې او ما ته بې ادبي دی معافي مولوي صاحب چې کور ته به رالل دا الکان دا لونه زامن به مې په کور کې دنم په نیمګړو جامو کې ګرځېدل ما به یخ خدای دا سري نه ما منې کولی شو پلار ته مې وویل پرېږده دا د دې زمانې جدا قصر ازادي ده الکان به ووتل سار شرابونه به څکل بدعملۍ به کولې جینکۍ به ووتې بدعملۍ به کولې الکانو به ځان له خپلې جینکۍ ساتلې وې دا مو دوستانې دي او لوڼو مې ځان له خپل ساتلي دا مې الکان دوستان پیسه نه ټینګېده بلا پیسې به ګټلې ختم په شرابونو بدلې بلا پیسې به ګټلې او په بدعملو تلې ما به خدای ته جړل یا خدای پاکه دا په څه غم اختی ما وس مې نو خاوند په بل طرف بچی په بل طرف انګیندې په بل طرف ټول په ګند او په ګونین خطې نو ما ته چې ټیلیفون کړی په دې کړی وی یو ځل مو ستا بیان واورېده نو ما هغه بیان د خپلو بچو ته ولګو چې دی راغلل ما لګو بیبي ما نه دا یو واورې خیر عمل مه کوې واورې الحمدلله وی په هغې الله په هغوی اما په لوڼو اثر وکړه داسې اثر وکړه چې روزانه مونږ اورو یو بیان یو نه دوه بیان اورو ځان له مشۍ اخیستې په هغې کې مونږ دا ډوډ کوو او اورو ما ته مولوي صاحب په ژړا راته ځکه یم د خوشحالۍ نه جاړم چې نن زما هغه لوڼه چې هلکان یې دوستان و هغې سره بربنډې ګرځي نن په برقو کې ګرځي او زما هغه زامن چې بدعملو پسې به سر نن هغه زامن زما په اسلامیک سنټرو کې داخل دي او قرآن شریفونه و یو کور مې د مونځ نه ډک شو فایده څه شوه زه خوشحاله لوڼه خوشحاله زامن خوشحاله زه څه پیسه بچت شوه
هر څه راته بچت شو، سکون راغی، خوشحالي. او زما هغه بچي جاړي چې دا موږ څه ژوند تېر کړی، د مالونه جاړي چې موږ څه ژوند تېر کړی. د مارونو په موږ الله ډېر احسان کړی دی، د ایمان غوندې احسان. څومره لوی نعمت موږ له خدای را کړی دی، خو موږ د الله د دې نعمت قدر ونه کړه، موږ شکریا ادا نه کړه، موږ ناشکري کوو. موږ عمل نیک ونه کړه، موږ د بدعملو نه ځان ونه ساته، موږ نه لور د بدعملۍ نه وساتله، نه ځان د زه په خپله دا مشرانو ته پته راته تپوس دی که پخوا به خلکو د دوی په مخ کې سګرټ په پلار نسته، حیا به یې کوله، بیا به مې دویم په دې راوړ. اوس ورته ویې ورشه که نه بچې یو سګرټ راول، بچې یو تیلې ورته وواکل، نو به نسکي. د پلار مخ کې به چا ګناه نه کوله، په دې لاره بتلل ډولکي به خلکو په دې ودونو کې ډنګول. یقین په خدای وکړئ، ما ته اوس هم یاد دی زمونږ کور له چې به جنج راغی ډولکۍ به یې بند کړ، چې پول ته به ورسېد ډولکۍ به یې و مولوي صاحب کور. او زمونږ کور څه کې زه خو لا بیا هم حیا به رانه کوله چې د زیارت سره زیارت هغې له به ډولکۍ راغی بند کې شهید بابا دی، بند کې زیارت دی. د فرخان لاله ټیک ویمه که نه، دا قانون و. جومات ته جومات مخکې به ډولکۍ بند شو، د خدای کور دی. های های دا شی لال ختم، سکون ختم، اطمینان. خلکو کې کبر راغی، لویي راله، پیسه او موټرګې راغی، دې په دې خلکو کې نشه پیدا کړه، خلک یې باغیان کړل. څوک خدای نه مني، څوک رسول نه مني، څوک د پیغمبر حدیثو پورې ټوکې کوي، څوک پر رسول پورې ټوکې کوي، څوک په ګیره پورې ټوکې کوي، څوک په پټکي پورې ټوکې کوي. دجالي دور را روان دی، خو وخت ام وته الله ژوندم وله را کم کو. پخوا به په 100 کالو 6 کالو کې مړ کېده، او په 90 او 80 کې اوس چې 40 کال یې ډز هارټ اټیک ته مړ دی. هلته راله خدای دا چلو پرې چا جون ولې را کم کو، په 80 کې وجدي، په 50 کې وجدي. پخوا دا بیماری نه وي، دا اوس چې کمې درته راغلې، دغه پیسې د نه وباسي، ځه د زړه بیماري ده 8 لکه پې خرچه راځي، او 8 لکه راځي، او دا کینسر دی، په دې 80 لکه خرچه راځي، او شفا ته به ځو، هغه خان ته به ځو، د نه وباسي په بل طرف. دشمنی راته پېښه کې، جګړه راته پېښه کې، هغه لږ ژوند دله په تکلیف کې پاتې کې، لږ ژوند، او ژوندونه لاړل ختم شو، پته هم نه لګي په لاره. هلکه پرون بېګا خو دا څوک مړ پلان کې دا پرون خو ټیک و، پته نشته، خو بس پروتو په کټ کې سار رالو مړ پروت. زمارونو بس نیک عمل به کوو، نیک عمل. دا نیک عمل ډېر لوی برکات دي او ډېرې غټې فایدې دي، ډېرې غټې فایدې. ځکه خو الله فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأن أحسن ما كانوا يعملون. دنیا کې ورله ښکلی ژوند درکم، او آخرت کې به هم دله ښایسته ژوند درکم. بس لنډه دا ده چې الله او رسول په کوم کار خوشحالېږي هغه کوه. لږ د پابندۍ ژوند تېر کا، لږ د پابندۍ، لږ وکړېږه. چې کوم زمیندار ځان وکړی فصل یې ډېرې، چې ځان ونه کړی ځمکې شاړی فصل یې بربادي. لږ معمولي ځان په دنیا کې وکړه، زموږ ایمان دی چې قبر او آخرت پرې ډېر ښایسته او ډېر ښکلی به وي. او کړاو داسې نه دی، ما درته ووایي زموږ د وس نه بار دا عبادت نه دی چې الله مقرر کړی، دا زموږ د وس لاندې دی. مونځ په ولاړه نه شي کولی، په ناسته یې کوه، په ناسته نه په هملاسته یې کوه. او دسته له اوبه نه دي ښې یا شته نه، په تیمم یې ووه. ګوره د وس لاندې دی، صاحب نصاب نه، غریب یې مه ورکوه، زکات نشته، غریب یې د حج طاقت نشته، مزه. هر شی هر عبادت ته وس لاندې دی. نو تاسو دا مهرباني به کوو که خیري موږ به هغه عمل کوو چې الله رسول پرې خوشحالي، هغې نه به ځان ساتو چې الله او رسول ورباندې خفه کړي. د دنیا ژوند به هم ښي، بچي به دې هم سور کړي، ښځه به دې هم سور کړي. د دنیا ژوند به د اطمیناني پیسه به کمې، خو ژوند به د خوشحالو وي، او آخرت خو دې د خوشحالو. ولې خوشحالي او خفګان الله سره دی، ما الله خوشحاله که ما به خوشحالئ. او که داسې عمل دی ونه که نو په پیسه او په زامنو باندې بروسه مه کوه، ژوند به تباه او بربادي، خوب به نه درځي، بې ځایه به، بې کوره به، په مصیبت کې به مبتلی، په غم کې به مبتلی. الله دې موږ وساتي. څه خبرې په دې کې نورې هم شته،
نو آینده جمعه باغه که خیر انشاءالله درته بیان کم د نیک عمل د برکاتو مطابق. ها معروف خیلو د کندي نهر لاله وفات شوی دی، الله دې مغفرت نصیب کړي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. د خټ د شیر محمد رور وفات شوی دی، او د خټ د مجاهد زوی وفات شوی دی، او د خیلو د زیاد خور وفات شوی وه، او د قاسم خیلو د کندي اسلام کاکا لور وفات شوی وه. الله دې د ټولو مغفرت نصیب کړي، او الله دې ټولو ما چې نومونه واخیستل وارثانو له صبر ورکړي، الله یې د نورو غمونو نه وساتي. او دا دې معراج سراج اوخې وفات شوی دی، الله دې مغفرت نصیب کړي، او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. او 3 مریضان دي د کینسر بیماران دي، د تنګین یو کس دعا غواړي، او یو زنانه ده منکره بیکارم که او غریبې لکه بیماره دی مانځو، هغې ته هم دعا کوي چې الله وله روغ صحت ورکړي. یا الله چې څومره بیماران دي الله ټولو له شفا ورکړي، الله روغ صحتونه وله ورکړي. چې څوک پریشان حال دي پریشاني الله په خوشحالو باندې بدل کړي. یا الله چې څوک مړه دي زمونږ ستاسو الله مغفرتونه نصیب کړي. یا الله زمونږ په کورونو کې د اتفاق او د اتحاد زندګي راولي، الله د غمونو نه او د فتنو نه د ناچاقو نه په امن و امان کې وساتي. الله زمونږ نیک اعمال نصیب کړي، او د بدو اعمالو نه خدای د زړه کرکه او نفرت پیدا کړي. الله د حاسدینو د حسد نه، د شریانو د شر نه مو ساتي، د بد نظرو د بد نظرو نه مو ساتي. زمونږ ډېر دوستان دي دعاګانې غوښتې، نوم د یو نشم اخیستی.